سلامونه بخیر او ناستنه مشي بخیر علي بخیر پښتونخوا ته ګډ مارنینګ سهار بخیر ورځم نیک مرغه څنګه تاسو ټیپ ټاپ په مزي کې لیدونکو یو بل اپیزود سره دا وخت تاسو موږ ګوري په هم پښتو ون باندې او لیدونکو تاسو دا وایم چې تاسو هم په دې پروګرام کې موږ سره برخه اخیستئ شئ هغه زموږ د سوشل میډیا ډیفرنٹ پلیټفارمز چې په هغې باندې تاسو موږ فالو کولی شئ موږ مطلب دا دی چې هم پښتو ون هغې کې زموږ فیسبوک اکاونټ تاسو ته ښکاري دا وخت د هغې هینډل ښکاري د ټویټر اکاونټ او زموږ چې کوم یوټیوب چینل دی او د هغې نه علاوه تاسو موږ سره کنیکټ کیدای شئ د واتساپ او د ایمیل د لارې هم زموږ واتساپ نمبر به دا وخت تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دغه واتساپ نمبر باندې تاسو موږ ته میسیجز کولی شئ او ایمیل هم کولی شئ لیدونکو نن موږ سره بېلابېل میلمانه دي ډاکټر هم شته دی پالیټیشن هم شته دی او جرنلیست هم شته دی خو دا زه غواړم چې تاسو لاړ شئ ورکوټې شانتې دمه والئ د مینو وروسته راشئ آیا ما تاسو دا وویل چې موږ یوټیوب چینل هم لرو د هم پښتو ون هغه سبسکرایب کړئ او بیا واپس راشئ بریک ستړي مشئ لیدونکو په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو موږ بیا دا وایو چې ایکسرسایز ډېر زیات ضروري دی د انسان د صحت دپاره هم او صرف فزیکل صحت دپاره نه منټلی هم انسان دپاره ډېر زیات ضروري دی ځکه چې دا ژوند چې دا ورځ په ورځ چې څنګه موږ لویږو یو خو د ماشومتوب هغه لایف وي چې هغه موږ په خندا خوشحالۍ کې بېغمه د هر غم نه لرې تېرو صحیح ده د سوتي خروس کو حساب کتاب نه منو څنګه چې اوس زه فکر کوم چې ماشومانو ته اوس دا پرابلم د ټینشن شروع شوی دی ځکه چې دومره څیزونه راله چې هغې خواهشات اول به د یو سیکل اوس وایي چې دا هم وي ما سره د آیپیډ هم وي ما سره دا هم وي دا ټول څیزونه نو کله څونه چې موږ میچیور کېږو څونه چې موږ لویږو صحیح ده نو زموږ دا سټرس او ټینشن او دا اضافه کېږي او د دې اضافه کېدو وجه خپله موږ هم یو ځکه چې زموږ خواهشات دومره زیات وي انسان دی نو انسان چې خواهشات خو به ورسره وي او د دغه سټرس او د دغه ستړیا او د دغه ټینشن د وجه نه که تاسو بعضې ټایم کتلي زموږ دا زویونه ډېر زیات خوږېږي دې کې داسې غوټې غوندې پیدا شي خوږېږي زموږ سر زموږ دا مسلز د هغې نه علاوه خپې کې اکثره که تاسو وګورئ کله تاسو ډېر زیات په خپو باندې مزل وکړئ هغه خلک چې څوک ورزش نه کوي ایکسرسایز نه کوي واک نه کوي جاګینګ نه کوي نو که هغې کومه ورځ د غلطۍ سره زیات واک وکړي یا څه تکې سهایګي وکړي نو تاسو به کتلی چې د هغې دا پنډۍ دا زوینې چې کومې دلته کې داسې غوټې جوړې شي صحیح ده یا بدن په نورو حصو کې هم دا جوړېږي نو نن ما ټاپک چې کوم دی هغه د فزیوتراپسټ سره دا اخلي چې په بدن کې کومې غوټې جوړېږي صحیح ده نو دا د دې حوالې سره به خبرې کوو چې دا یو خو ما یو وجه وي چې زه خیر ډاکټره نه یم خو ما هسې خپل اکسپیرینس تاسو سره شیر کړو چې د دې وجې نه هم کیدای شي هغوی به موږ ته وایي چې یاره دا مسل چې کوم دي دا ولې پول کیږي او دا چې کوم ټریګر پوینټس ورته دوی وایي که نه دا څه شی دی او که د دې علاج ونی شي نو بیا به زه دا ټولې خبرې موږ یې نه تپوس کوم ما سره ناست فزیوتراپسټ ډاکټر حسیب شاه ستړي مشي جي السلام علیکم څنګه تاسو وعلیکم السلام تاسو ښه جي جی بالکل ښه نو ما خو هم لږه نیمه ډاکټري زه نه معلومات پکې ما ور اضافه کړل که نه خو زه غواړم چې تاسو به ډېر ښه موږ ته ایکسپلین کړئ چې دا مسلز ټریګر یا پوینټس یا د بدن غوټې چې کومې دي که نه د دې باره کې لږ موږ ته ووایي چې دا څه شی دی ها جی اصل کې مسل ټریګر پوینټس چې دا اصل کې غوټې چې په پټو کې جوړې شوي چې کوم ته موږ مسلز وایو نو دا د دې په وجه کېږي څو چې تاسو ته مریض راشي نو هغوی به دا وي چې زه چې کله دا سټ راسته راته وکړم نو هغې کې ماته درد نونختې داسې درد بالکل او یا داسې چې هغه وي چې زه ښکته په رکوع کې لاړ شم نو بیا چې پاسم نو هغې کې درد یا چې رکوع کې لاړ شم نو بس هلته اونخلم بالکل همداسې نو داسې تاسو سره کیسز مختلف راځي یا هغوی به تاسو دا وي چې زموږ په دلته خو درد وي خو په ګوتو کې هم زموږ په دردونه راشي نو داسې خو هغه بیا دا کوي چې هغې کې به تاسو دا ډایګنوز کوئ چې دا د غوټې دي یا د مورو مسله ده نو هغې سره دا موږ ډیفرنشیټ کوو نو هغې کې دا خبرې چې دا غوټې جوړېږي ولې د هغې مین ریزنس دا کوي چې تاسو بیډ پوسچر یا تاسو اتو ګنټې لیپټاپ مخامخ کار کوئ دغه شانتې یا تاسو ریپیټیټیو موومنټس وغیره یا یو کس یې هغه یو سپورټس کې یا کرکټ کې نو هغې کې هغه دغه یو مسل موومنټ بار بار لګي نو د هغې په وجه سوچلی شي چې دا غوټې جوړېږي نو هغه بیا موږ د هغې کوشش کوو چې هغه موږ ډایګنوز کړو چې دا کم پراپر مسلز دي چې کوم مسلز موږ ټارګېټ کړو او بیا موږ د هغې ټریټمنټ کوو تاسو چې دا ډایګنوز کوئ که نه نو دا بیا تاسو دې دپاره څه ټیسټ لیکي د دې څه طریقې کار دی ښه دقه د دې ټول نه انټرسټینګ او لږ ټیکنیکل ایشو دا ده چې د دې ډایګنوسز نشته لایک داسې څه ټیسټ نشته
ډایګنوسټک چې تاسو بلډ ټیسټ وکړئ یا سو ایم آر آی یا ایکس ری نو په هغې کې دا غوټې نه ښکاره کیږي د دې چې کوم پراپر ډایګنوسس دی هغه تھرو فزیکل ایگزامینیشن کیږي نو ځکه مونږ هغې پیشنټ ته وایو چې تاسو به کلینیک ته راځئ د هغې نه پس مونږ تاسو پراپر اسیس کوو هغې اسیس کولو کې سوی چې مونږ مخکې د پیشنټ نه هسټري لرو هسټري ډېر امپورټنټ دي هغه مونږ ته دا خبره ټوله وکړي چې زه دا کارونه کوم یا دا مسله یا زه یو کرکټر یم یا ټینس کوم نو هغې په وجه مونږ ته الریډي پته ولګي چې دا مسل دې سره ریلیټ کیږي هغې نه پس بیا مونږ د هغې پلپیشن کوو او پلپیشن او مختلف لږ ټیسټونه دي هغې کې مونږ هغې ته وایو تاسو دا موومنټس وکړئ په هغې کې موومنټس کې هغې ته پین کیږي یا سو بل هغې ته سمټم راځي نو هغې نه مونږ ته دا آی ډي کیږي چې دا غوټه جوړه ده هغې نه پس بیا چې مونږ پلپیشن وکړو نو هغې کې هغه ته دړ کیږي په هغې پریشر په وجه او هغې باندې هغې ته جمپ ساين وي هغې باندې هغه ټوپ لګي دړ په وجه نو د هغې نه مونږ ته دا آی ډي کیږي چې دا ټریګر پوینټ دی او هغه بیا مونږ هغې سره ریلیز کوو ښه د دې نه علاوه ما دا مو ویل چې اکثره نه زمونږ خپې کې اکثره چې مونږ واک وکړو یا هایکینګ وکړو یا کوم ورځ ډېر وګرځېږو نو زمونږ خپې کې هم کېږي نو داسې غوټې غوندې کې جوړي دا ځای سخت شي نو آیا دا هم بالکل دا د ټریګر پوینټ دی او هغه وجه دا ده چې زموږ دا چې کوم مسلز دي دې ته موږ کاف مسلز وایو یا هغې ته ګیسټروسولیس او ګیسټروسینیمس مسلز دي دلته دا چې دا انټي ګریویټي مسلز دي مطلب ستاسو همیشه چې کوم د زمینی طاقت دی د هغې اګینسټ تاسو دا ودرېږي انسان نو د هغې په وجه دلته زور زیات یې د هغې په وجه دلته غوټې جوړېږي او هغه ډېر کامن وي اصل کې باډي کې داسې بلاس شي مسلز دي چې هغه پرون ټو ټایټ کیږي مطلب ایزیلی ټایټ شي هغه نو هغې کې دا یو مین مسلز دی دغه شان د بیک چې مسلز دي اکثره چې جیم ته تک شروع کوو مونږ او د جیم اولنۍ دوه هفتې چې کمی کنه هغه ډېرې پینفولي مثلا ستاسو د باډي یو حصه درد کوي نو هغه هم داسې غوټې دي هغه دغه ډیفرنشل ډایګنوسس خبره ده هغه مسل سورنس یې ډیلیډ آنسیټ مسل سورنس هغې ته خلک وي هغه ډیفرنٹ کانسیپټ دی هغه به تاسو چې څنګه مسلز د ریسټ ورکړي هغه اصل کې مسلز کې ماینر ټیرز ډیولپ شي تاسو جیم وکړئ نو هغې کې د مسلز فایبرز بریک شي هغه مسل بیا چې هیل کیږي نو هغې سره بیا فردر فایبرز جوړېږي د هغې په وجه سټل کیږي چې تاسو هغه باډي وغیره چې خلک ډېر شوقیه جوړي نو هغې نه هغه جوړېږي خو هغه هغې دې سره ریلیټبل نه دی خو په دې کې تاسو مسلز کې ټریګر پوینټ یو تاسو جیم ته لاړ شئ او دا کې مسلز تاسو سټرینتنګ وکړئ نو هغه مسلز الریډي ټایټ نو تاسو سټرینټ هغه نور درد پیدا کولی شي تاسو تکلیف کې اضافه کیږي نه صحیح ده دا راته وایي چې مسلز کې د ټریګر پوینټس له وجې نه څه تکلیفونه منځته راځي که دا ټریګر پوینټس وي زموږ په باډي کې دا غوټې چې کومې دي دا وي زموږ په باډي کې نو څه پرابلم دی څه تکلیفونه موږ ته پیښیږي اوس چې څنګه ما مخکې خبره وکړه اصل کې دې کې ایشوز ډېر زیات دي هغه دا چې چېرې چې کله مسلز کې ایشو راځي نو هغه صرف د مسلز مسله نه جوړي مسل سره چې کوم څومره اټیچډ سټرکچرز دي هغه ټول چې کنه هغې په وجه سوچل کیږي چې هغه افیکټ کیږي نو د هغې سره موږ سوچل کوو چې هغه سټرکچرز به موږ ګورو لکه اوس کوم مسلز کې ناټ جوړ شي نو هغې نه ښکته چې کوم نرس پاس کیږي نو هغې باندې کمپریشن راځي نو تاسو به پیشنټ دا وي چې زما په لاس کې درد ځي یا زما په خپو کې درد راځي او ښکته پورې را رسي نو هغه ضروري نه ده چې هغه د مورو مسلې هغه کیدای شي چې مسلز دومره سخت شوي چې هغه ښکته چې کوم نرس پاس کیږي نو هغې باندې دومره پریشر راځي چې څنګه چې تاسو ته لګي چې درد ټول جسم کې را روان دی لکه څنګه تاسو موږ د شپې ویده شو سهار راپاسو نو موږ د لاسونه کله کله سون شوي بالکل دا هغې وجه همدغه کوي چې هغه تاسو هغه نرس چې هغه چېرته کمپریس شوي نو دغه شان د دا مسلز چې کله ټایټ شي نو دا ټول دا نرس کمپریس کړي نو د هغې په وجه هم دا ریډیټینګ پین تاسو ته فیل کیږي او پیشنټ ته لګي چې هغه د مورو مسله ده نو هغه لاړ شي هغې په ځای باندې سرجري وکړي انسټیډ اف ټریټینګ دیټ مسل نو سو خاص فایده هم ورته ونه شي او دوايانې علي تاسو ته مریض راشي نو مریض به تاسو ته دا وي چې ما بلا شي دوايانې واغستې خو څه فرق رانه غیه دا راته وایي چې دا مسلز پول کېدل یا غوټې جوړېدل کنه یا ټریګر پوینټس چې کوم دي دا په ښځو سړو دواړو کې وي د دې لپاره د ایج څه دغه شته دی او ایج فیکټر پکې دی خو د ښځو سړو کې دا ده چې ښځو کې کامن زیات موږ یو ریسرچ کړی و نو هغې کې دا هم راغلی چې ښځو کې دا ډېر زیات کامن دی د هغې مین ریزن موږ هم دا ویلي شو چې
خاص کر په دې زموږ کلچر کې ښځې نن سبا دومره زیات ایکټیو نه او یا خو ایکټیو نو هغه ریپیټیو موومنټس کې ګریلو ماحول کچن کې کار کولو یا چې داسې ایکټیویټیز چې هغه 8 hours ورکینګ جاب دا پراپر جیم ته تللو دا مسلز وغیرہ ډیولپ کول دا نه نو می بي دا هغه یو وجه چې دغه په وجه دغه مسلز چې کمی هغه ټینډر شي او بیا هغه په وجه دلته غوټي جوړیږي بل چې کم د ایج فیکٹر دی نو هغه کې دا چې هغه دا موست پروبلی چې کم ریسرچ اس کې راغلي نو هغه وی چې 27 ایج نه تر 55 ایجز کې دا ډیر زیات ان بټوین او دا زیات کامن دی او جی ها صحیح ده دا راته وایي چې ماشومانو کې هم دا کېدی تاسو چې تاسو فزیوتراپیست داسې ماشومانو ته هم کېدی چې ځکه چې اکثره نه واړه ماشومان دي اکثر ماشومان لوبي کوي هغه ځان داسې خو نه پوهېږي په مستۍ کې یا د غېږې چې کوم ماشوم دی هغه نو ماشومانو ته هم کېدلی امکان لري او جی ماشومانو کې اصل کې کېدی شي خو ماشومانو کې دای چې د ټریګر پوینټ نه زیات الته ټینډر شي هغه مسلز دومره ډیولپ نه یا هغه ایج کې نو هغه مسل زخمی شي هغه ټینډر شي نو هغه کې هغه ته دړی دا غي بیا ټریټمنټ لګ ډیفرنٹ دی او هغه فزیوتراپیست هغه فزیوتراپیست ټریټ کیه بالکل ځکه چې زموږ رومبه هم د کوي چې پرایورټي چې موږ پیشنټس د میډیکیشن سایډ افیکټس نه یا سرجری نه بچ کو نو هغه کې دایې د ماشومان خو یو بل پدې کې یو دا شي دا چې ټریګر پوینټس کې چې هر کس کې ټریګر پوینټس یې دا سه خو ضروری نه ده چې هغه سمپټمز پروډوس کی هغه کې یو ټریګر پوینټس خو چیز اکټیو ټریګر پوینټس چې کوم کې مو ته ډیر زیات پین کیږي بل چې کوم ټریګر پوینټس یې هغه ان اکټیو ټریګر پوینټس یې هغه الته غوټي بجوړي خو هغه بدړ نه کیه خو کو داسې سو اکسیډنټ شو یا سو انسیډنټ راغی چې هغه ځای باندې سو جر کو لګیدو نو هغه په وجه بیا هغه ټریګر پوینټس اکټیو شي هغه بیا پین شروع کیه نو هغه ایون ماشومان کې کیدی ماشومان کې کیدل شي صحیح ده اوس دا راته وایي که دا د دې ټریګر پوینټس یا د دې غوټې چې کوم بدن کې جوړې شي د دې فزیوتراپیست نه علاج ونی شي په ټایم باندې او یا دا به وایم چې د فزیوتراپیست چې دی د هغه په دې کې رول څه دی کردار څه دی څنګه د فزیوتراپي د لارې د دې څنګه چې تاسو چې موږ نه غواړو چې موږ هغې له میډیسن ورکو نو که تاسو هغې له میډیسن نه ورکوئ نو څنګه بیا هغه کې اصل کې داسې چې دا خلک د دې علاج نه کوي نو د دې نه مخکې دا خبر تاسو ته وایم چې د دې نه به داسې چل کېږي چې ستاسو مسل ډسفنکشن بشي مطلب مسل ډسفنکشن مونږ دې ته وایو چې کو ستاسو یو مسل کې غوټه جوړه شوه نو هغه مسل به هغه شانتې اپټیمم لیول باندې کار نه کیه نو هغه سراوندینګ چې کوم مسل چې 100% یو مسل کار کوي چې دا ټریګر پوینټ یا غوټه جوړه شي نو هغه فنکشن هغه به 50 تر 40 70 بالکل دغه شانت نو هغه سره سوچل کیږي چې کم سراوندینګ مسل سي هغه کمپنسیټ کول د پاره دا غي کار شروع کی د اکه مسل هغه پریشر نور ته خو دا غي نه نقصان دا کیږي چې هغه مسلز باندې ایکسترا برډنز راشي هغه چې کم سراوندینګ مسل اوکې ځکه چې هغه خپل فنکشن هم کوي په دا نور ایکسترا بالکل نو هغه مسلز کې هم غوټي جوړېدل شروع شي نو دې ته موږ اکچولی مسل ډسفنکشن وایو نو چې کله موږ سره پیشنټ راشي موږ هغه ته ایز ا سینډروم وایو چې تاسو اوس سینډروم ډیولپ دي او ټول سراوندینګ سټرکچرز کې تاسو ډیمیج شوی دي هغه سره کیږي سوچ بیا تاسو دک چې کم پټه د مورو سره اٹیچ یې شات دملا نو هغه کې ډیجنریټیو چینجز راشي او ډیجنریټیو چینجز په وجه بیا اکا ډیسک بلج او دا چې خلک چې دردونه دملا دا دردونه شروع شي نو بیا خلک زی اتوماتیکلی سرجری طرف ته یا میډیکیشن طرف ته نو بیٹر هم دغه چې پریونټیو میجرمنټس والی او پریونټیو میجرمنټس نه علي او دا کرونیکیږي نو څومره شي کرونیکیږي دومره بیا زمو سیشن زیات لګي او بیا موږ دومره وخت پیشنټ باندې لګو چې هغه ټیک شي سونه درته وي چې کله یو کس پملا کې یا سټ کې عدالت کې چې دا پرابلم وی دی ته د غوټي جوړېدلو کنه یا ټریګر پوینټس نو هغه سونه سیشنز تقریبا اغستل کېږي یو سیشن سونه ټایم یو سیشن چې تقریبا هغه کې 30-40 منټ سو د چا پیشنټ سي مطلب اوس د چا ډیر زیات غوټي نو غي باندې ګینټم لګي هغه ویری کیږي بل هغه کې دای چې پرسن ټو پرسن جینز ډیر میټر کی مطلب چې تاسو جینیټکس څومره سټرونګ وي هغه لحاظ سره تاسو دومره ضرب ریکور کولی شي اوکې ځکه هغه یو فلسفي دی چې چوز یور پیرنټس وایزلی هغه یو فنی فلسفي you don't have an option but still نو هغه داسې په دې په وجه نو هغه ډیر میټر کی نو سو پیشنټ سي هغه په 2-3 سیشنز کې ټیک شي خو سو کی هغه بیا هغه سره هغه مسلز کې زخم هم جوړ شوی یا بار هغه راخل په وجه نو بیا هغه باندې لګ وخت زیات لګي صحیح ډیر ښه او اوس اخیره کې دا راته وایي چې کومنګ غواړو چې زمونږ باډي کې دا غوټي یا دا ټریګر پوینټس دا جوړ نشي نو ایز ا فزیوتراپیست په تاسو څه مشوره مونږ لرا کوي چې دا سې کم ایکسرسایز دی یا سټریچینګ دی یا څه شي دا غي مونږ خیال وساتو
چې دا جوړ نشي مخنیوي هغه چې ما کوم خبره وکړه چې ستاسو داسې مسلز دي چې کم پرون ټو ټایټ کیږي یا هغه مطلب یوز ټو ټایټ شي هغه کې دا کندې مسلز رال چې مطلب تاسو به همیشه د شانتي خلک ناسي موبایل یوز کی په دې کې دا تاسو دا نیک ټایټ شي دا غي په وجه هغه سره دا بیک مسلز د شانتي کاف او دا هیمز دا ډیر کامن ټایټ کول نو د دې چې تاسو ته سټریچینګ ایکسرسایز پته هغه تاسو سره یوټیوب هم شته تاسو ایزیلی پغه باندې نه ډاکټر برهان راغلی هغه مونږ ته ډیر ایکسرسایز خولي پروګرام بالکل نو هغه کې دا ډیفرنٹ بلاشي سټریچینګ ایکسرسایز خو زبدک کوم چې پکار دا چې هغه مخ کې یو فزیکل تھراپیسټ سره یو پیر لاړ شي چې هغه اساس کی چې کم کم مسلز تاسو پرابلم لري چې هغه بیا تاسو ته اکه ایگزیکټ مسلز وي اصل کې دا چې بس ډاکټرز پیشنټ ته وي تاسو ایکسرسایز کوي نو هغه هر قسم ایکسرسایز شروع کیه هغه سره بیا د کیږي چې هغه سټینډینګ ایکسرسایز شروع کیږي هغه کې دا غوټي جوړی شي نور زیات او بیا نور دردونه شروع کیږي صحیح ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو را لې کور ودان مننه مهرباني لیدونکو ورکوټي پرابلم یې موږ دا غي علاج نه کوو هغه بیا لوی شي بدن باډي کې زموږ خپل سلامتي زموږ لاسونه سلامتي زموږ باډي سلامتي نو موږ خپل ژوند په خط توګه مخ کیوسو دا د پخیر پښتونخوا یو بل سیګمنټ تاسو غوښتو خو دا خو ورکوټي شان د مالم واپس را ستانه کیږو پخیر پښتونخوا سره اوسئ ستړي مشي ور بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو اوس چې ما سره کوم سیاسي شخصیت دلته ناسته هغه تاسو په صوبایي اسمبلی کې کتلی وی بیا خبرونه کې نرمنګ سر پروګرام کې سحر سره ملمه ده دا غي پروفایل انټرویو دا غي سره خبرې اترې کو د تحریک انصاف د پارټۍ نه دغه تعلق دی صوبایي اسمبلی غړي دی غي نصیر الله خان وزیر ستړي مشي ثانک یو ویری مچ ډیر مننه څنګه جی تاسو خې سیادت خدي الحمدلله تاسو خې جی الله کرم دی جی بالکل ټیک ټاک نو دا راته وایي چې سیاست څنګه روان دی سیاست خدای الحمدلله په دې غبانې خو بزدا سه وایم کنه چې یو سایډ ته سې کنه میډیم اگینست روانه ها او لکه د اپوزیشن کردار ټول میډیا دا کوي لګیا دی کنه اوکې نو ځینې میډیاز خدا سي دي چې هغه سوته وي چې انصاف هم کوي کله خوي کله وای کنه نه اکچوال لاسته کنه چې اپوزیشن چې دی کنه بیا سیاست کمزوري وي نو مونږ دا مهاله کا ځان د پاره سه یو اونر ګڼو چې مطلب میډیا مازه مونږ اگینست روانه ده کنه نو خیرنی هو بیا مهاله کا ماشاءالله خیبر پختونخوا کې خو بهترین پالیسیز بهترین پروګرام سره او پروګرام سره مخکې شوی خو لکه پروپاګیټ کیږي نیگیټیو خاص کر زموږ د کم اپوزیشن پارټیز چې کوم دي از زموږ یو شیم ها خنه بلل غواړي کنه ار یو شی سې کنه چې نیگیټیو شو نه دا مخله چې سو کوم اپوزیشن کیږي سره داسي اکچوال دا ستای کنه چې زموږ اره ټایم مخاله چې کله تاسو پارټي اپوزیشن کې نو هغه وخت کې هم داسیو وخت مونږ یوازې او د زلمون ته ټول بیا یو ځای شي دي کنه نو مطلب دا چې تاسو ډیر سترونګ یې کنه سترونګ یو الحمدلله اوکې نو زموږ لګرستره راشم د وزیرستان نه جی خسته علاقہ خسته خلک خسته کلچر خسته خواړه او زمونږ د پښتنو ډیره خسته سیمه دا راتوي چې تاسو پیدایش د وزیرستان د مغزي عمل تلوي شوی زما پیدایش وزیرستان کې شوی دی زما والد سب کسٹم کلیکټر ریټایر شوی دی اوس 2019 کې نو د بابا د پوسټینګز د وجه نه زموږ ټول لایف لکه کراچي اسلام آباد پېښور ها نو ساوث وزیرستان خدا ستای کنه چې ساوث وزیرستان زورتم زما مورکې حالت کې دفن ده کنه نو زورتم د ټوله خاور زما د پوره مورکې غونډه کې نو مقصد دا کنه چې وزیرستان کې بیا بابا خپل هغه انټریکشن چې کوم په خپل سرویس کې دومره زیات ساتلې او د خپل خلکو سره په هر یو خو بده کې کنیکټډ الحمدلله چې نن زپدې زیناستم زپدخ کې سې کنه 90% سې کنه د خپل والدین په ګورم دا 10% خپل ذاتی سټرګل ګورم تاسو ویل چې د والد سره په وجه باندې تاسو کراچي ته دا ټراولینګ تاسو ریکړنو کراچي کې څومره موده پات شوی تاسو کراچي کې ورکوټي پختمونه کې 88 نه د 93 پورې هغه بالکل نو سکولینګ تاسو انیشلی ما خیال لچ په سکولینګ خو زموږ د بیګن هاوس والا به کنه نو هغه په خور کې سٹارټینګ مو کو به پانا پاس شکل ترانسفر شو کراچي له نو الته کې موو شو پانا پاس بیا واپس په خور ته بیا اسلام آباد لرالو اوکې نو اسلام آباد کې زموږ لکه زیات تر ټایم د اسلام آباد چې کم ځواني ولا ټیمونه دی هغه د اسلام آباد ته شي صحیح ده نو سره خويندې تاسو مونږ پینځو
درې رونو او دوی خويندې یو ورور رانه وفات شو او منه کشرو. تاسو خپل مشر یې کشر راځي؟ زه ټول نه مشر یم. تاسو ټول کې مشر یې. ښه صحیح ده. څنګه چې تاسو زما والد صاحب چې دی نو هغه کنیکټډ و د وزیرستان سره، نو داسې چونګې تاسو خلک چې د خپلې سیمې نه خلکو نه لرې پاتې شي که نه، نو بیا خو دومره کنیکټډ نه که نه تاسو اوس هم د خپل والد صاحب په شانتې یې کنیکټډ د خپلې سیمې سره او داسته چې دا پالیټکس کې چې سړی راځي څه کنه، نو مطلب هغه اتوماتیکلی کنیکټډ شي. ولې چې زمونږ خو هغه د ریزرو سیټ یا دغه غونډه مثال نه وي کنه چې مطلب ډایرکټلی تاسو سلیکټ شي یا سېنیټ غونډه مونږ په عوام کې ګرځو. نو د عوام سلیکشن چې کوم وي کله ستا د مشرانو یو کردار وي، نو ان د اند تاسو ولا کردار هم کنسیډر کیږي چې آیا دا ستا ولا کردار څنګه ده. نو الحمدلله مونږ ښه کنیکټډ یو او ښه مطمئن هم یم چې کم پوزیشن باندې زما والد صاحب زه پرېښی وم، اوس په نظر زیات ګراف کې اوچت یم. الحمدلله الحمدلله. صحیح ده. مخکې داسې لکه څنګه هغې خو ګورمنټ جاب اوس تاسو د والد صاحب، نو داسې څوک پالیټکس کې چې تاسو هغې انسپایر کړي او تاسو رالی پالیټکس طرف ته؟ زما ماما تقریبا 2009 کې وفات شو، بیا 2009-10 کې نو پانا پس یې کنه مطلب ټولو لکه په ما باندې غو چې تاسو به ودرېږئ. نو ما خو مطلب زه د دې شي نه ډېر زیات لرې وم مال چې یار زمانه سیټ ته شي خیر بل څوک راولئ مخکې. خو اکچوال دا چې په بابا باندې ډېر زیات پریشر رالو، په موږ باندې رالو، نو هلته نه موږ سټارټ واخیستو. تقریبا 2013 کې ما نیشنل اسمبلی الیکشن هم وکړو، زما او د علي وزیر حلقه یو حلقه ده. نو 2013 کې موږ باندې میزایل اٹیکس هم وشول او ډېر زیات مشکلاتونه رالل. پانا پاس بیا خیر اخ کې خو تھرډ پوزیشن باندې و، 7000 زما ووټ و، 7600 علي وزیر او 8000 وینر و. پانا پاس بیا موږ د اورای چې اکټیو پاکستان تحریک انصاف سره د درنه او د دې والا پالیټکس سٹارټ کو چې کله هم سٹارټ کو. نو 2018 کې بیا پی ټی ایم والا یو ایشو راوچته شو. جی جی جی. نو پی ټی ایم والا ایشو چې راوچته شو لا خو 6 months بیفور د الیکشنز وکنه. نو هغه پوره پکچر داسې شو چې واحد زما حلقه وا چې عمران خان صاحب خالی پرې خو د علي وزیر په هغه کې په حق کې. نو بیا هغه لږ مشکلات سره جوړ بیا 2019 کې زمونږ ول الیکشن یو کال بعد شوی دی دا په پروینشل اسمبلی. نو 2019 کې الحمدلله استاد سره مخامخ یم ایز ایم پی ای. اوکې نو دا راته وایي چې کله تاسو کالج کې زګو تاسو چې لګي زما د پالیټکس سره دونه زیات انټرست نو، خو ظاهر خبره د فیملی او دی ویل چې نه تاسو په قادر شئ. نو سټوډنټ لایف کې مو چې سبق وي نو سم وي چې سبا جوړېږم. اکچوال خو د سړي سوچ یو شان دی وي. اول خو انا چې وړو کې به نو چا به څه جوړېږي ما چې ایر فورس پایلټ. ښه ایر فورس پایلټ. اوکې. او خو راته ویل چې ستا هایټ ډېر زیات نه شي جوړېدی. خبرګۍ دپاره خو هایټ ښه پکاري که نه؟ نه د ایر فورس دپاره هایټ کم پکار دی پایلټ دپاره. 5'10" آی تھنک لاست دی که نه. اوکې. نو دغه د وجې نه څه وکنه وایي چې ته پایلټ نه شي جوړېدلی. نو پانه پس وکنه موږ چې بزنس به کوو همدا شان دی بس روان خپل پولیټیکل غا خدا سره رالو اچانک کنه چې مطلب هغه یو سفر خو نه یو شی چې دلته کې په اسلام آباد کې به کله مونږ نو دا نیر بخاری غدش ولغه دغه سپورټ مونږ ته لازمي راتل چې یار تاسو به مونږ سپورټ کوئ. دلته کې اسلام آباد کې زموږ لګا ګیدرینګ او یو ګروپینګ او دا څه غو کنه. نو هغه شوینه بس وکړه هغه شوینه ولې تحریک انصاف سلیکټ کو څه شی هغه دا زویم چې د یوث ریپرزنټیشن تحریک انصاف کړی دی او پاکستان تحریک انصاف کې عمران خان چې کوم خبرې کړې دي او کم غدا لکه ټیک شو او ډایرکټ خو سې کنه ارسنه نشي کور کېدل کنه. خو لکه زه دا وایم کنه چې د یوث ریپرزنټیشن عمران خان کړی دی. ښه دغه نور غټول سې کنه هغه روایتي نن هم مولانا صاحب خپل بچي بلاول بوټوغ دی او مریم نواز دی او مګه لکه د سې کنه د اوورال عام عوام د سې کنه یو قسم پاور منتقل کړای دی. لکه موږ باندې عام کسانم نن الحمدلله ممبران یو د اسمبلی چا سوچم نشو کولای. اول خو مګه فیملیز به مګه فیملیز نه بخلک راتل مګه فیملیز به سې کنه په دغه اسمبلیانو کې بزان لا پالیټکس او پالیسیز به جوړولې. صحیح. نو دا راته وایي چې په درنو کې ظاهر خبر د ډېر زیات سخت ټایم هم وګنه او هغه سخت ټایم چې د تحریک انصاف د خلکو د پاره خو هغه ټایم کې تنقیدونه هم ډېر زیات کېدل چې په دې کې میوزیک دی په دې کې جنکې ګډېږي په دې کې هلکان ګډېږي دا څنګه درنه ده. نو دا خبرې هم تاسو هغه وخت کې ډېر زیات فیس کړې وې. خلکو ډېر ورکوټي شي طرف ته سوچ وکنه. نو په یو ټایم کې چا د زمانه تاسو کو چې یار 700 درنه کې 2000 5000 6000 خلک دي. صحیح ده.
مال چې بالکل بهشک 2 4 5 8 10 هزار خلک به وي خو مال چې عمران خان چې کله سپیچ سٹارټ کوي سه نو 22 کروڑ عوام کې څه کنه مطلب 70% فیملیز بچی مشران کشران دا صرف عمران خان د سپیچ انتظار کوي چې یار عمران خان به وایي څه میټر کوي دا غنا چې میوزیک څه شي میټر کوي دا غنا چې مطلب ټرند خو مونږ راوستو د درنه یو داسې طرز کې کنه نن ماشاءالله مولانا صاحب هم خپل غا کې ماشن د ټرند چلای دا چې کم نورې پارټیان لکه ټرند سیټر تاسو یې ټرند سیټر کې دي شي راته ویلې شي خو لکه زه دا وایم کنه چې د عمران خان الته کې هغه کم پوینټس او کم خبرې بچوي هغه به تقریبا مور دین 10 کروڑ 12 کروڑ خلکو به اټ ا ټایم به قتل نو زه وایم چې دا ډېره غټه خبره ده نن دوی دھرنم کوي نن دوی جلوسونه هم راوباسي خو آی تھنک چې عمل ته کې چې کم 500 کسان څه دي کنه هغه مها کانسټیټیوشن سره د دوی خبره نه اوري نو لکه مطلب دا ډېر زیات میټر کوي کنه عمران خان یو داسې لیډر دی چې زه وایم چې ورلد وایډ د ریسپیکټ شته دی کنه نو موږ پاکستان ته پکار هم دا سړی دی چې کم از کم ریپرزنټیشن زموږ داسې وکړي نو په دې بیس باندې صحیح کنه موږ خپل پاکستان تحریک انصاف نن هم فخر پرې کوو خپل لیډر باندې صحیح ده اکثرا چې پالیټکس طرف سره سیاست سره شغه سره د وخت ډیر زیات کمی صحیح ده هغه کوشش دا وی او وی هم داسې کنه چې مصروفیتونه په سیاست کې دومره زیات دي سیمینار ستل دي میټینګز کوون دي خلکو سره کتن دي فیملی ته څنګه ټایم ورکوي او کم ټایم ورکوي دا یو شته دی بلکې عمران خان صاحب په یو ټایم کې یو خبره کوله جمایما خان بارا کې کنه ورته ویل چې آپ کو چھوڑ کے چلی گئی وہ جو چھوڑ کے نہیں چلی گئی کہتے وہ مجھ سے ٹائم مانگ رہی تھی اور میرے پاس ٹائم نہیں تھا نو دا حقیقت دی چې مونږ پولیټیکل خلک ټایم مینیج کول ډېر زیات مشکل وي خپل کوشش کوو د بچو سره د خپل فیملی سره ټایم تیرولو خو اکچوال صحیح کنه مطلب عوام صحیح کنه دومره برډن د عوام وي دغه خلک چې چا څوک تاسو ته ووټ درکړي زموږ د افسرانو غوندې نه یو یا مطلب لکه هغه ډایرکټ سینیټرانو غوندې نه یو چې مطلب د عوام غنی را سره کنه عوام زموږ باندې دومره زیات وي چې خپل فیملی ته ټایم ورکول لږ مشکل شي خو پخ کې به صحیح کنه خامخا ویک ډیز کې یا ویکند کې یو نیمه ورځ سوي کنه د فیملی مهمه بیا نو تاسو دا چې د خپل فیملی ټایم کمپرومایز کوي مصروفیتونه خو دا غي نه باوجود هم عوام ته ډیره زیاته ګیلې کنه سو کله کردان نه کیږي دا کم ځای کې بند شوم دا پالیټکس دومره ګران ولې دي چې زړی دونه ټایم ورکړي دونه کمپرومایزز کوي خو دا غي نه باوجود عوام چې کم دی هغه ته هغه ریزلټ ونه ملاويږي چې ګیله بکي یا تاسو وایي دی باره ایکسپیکټیشنز زیات وي چې کله سړی په فیلډ کې وي د ووټ اخستو د غوښتو د پاره نو پخټمونه کې یو ډېر غټ پکچر مخامخ کې خلکو لپاره کنه په دې امید باندې چې سبا ګورنمنت کراشم نو زما به دا خبره بیا چې کله سړی ګورنمنت کراشي بیا په ګورنمنت کې دنه ډېر زیات فیکټرز دي مطلب بیوروکراسي ده مختلف نور داسې هرډلز دي چې هغه کم سوچ باندې تر روان سوي کنه هغه د دوی مطلب یو قسم مخامخ یو قسم دیوال غونډه کې درته ولاړ وي اکچوال خبره ده کنه چې ایکسپیکټیشن مالوي چې د پولیټیکل سړی نه د خلکو ډیر زیات وي ولې چې ته ورځې بار غوښتنه ته نه کوي کنه مطلب ووټ غوښتنه دا ډېر غټ خبره ای کنه او د افسرانو باندې یا په د نور خلکو باندې په دې باندې صحیح کنه مطلب لکه دا بوج نه وي چې یار ما خپل ایگزام پاس کړی دی او زه خپل راغلم کما کار کولو کنه مې کولو نو زموږ نه خلک ایکسپیکټیشن زیات ساتي ځکه چې د خلکو په ووټ باندې راغلي نو هغه ایکسپیکټیشن نه چې موږ سوای یا سدي هغه واغی کوي او موستلی دا سیم چې ډیر څه تاسو په لاس کې نه هغه ټایم کنه لایک پالیټکس لکه په پاکستان کې یا دنیا کې لکه اکچوال صحیح کنه زموږ د پروینشل اسمبلی یا د نېشنل اسمبلی دا اکچوال لیجسلیشن دی قانون سازي ده خو لکه زموږ په علاقه کې خدای شینه شي کېدلې کنه اخو درته وایي چې یار زما کوسا زما غلې زما سړک زما بجلی زما دا ډېر غټه مسله وي نو اټ د سیم ټایم موږ ته صحیح کنه برډن د افیسرز او د کم د مافیاز دی بیوروکراسي والا دا بیل وی او د عوام دا موږ ته ارسه صحیح کنه مطلب چې سو کوم مال دا ورځي وي چې ایم پی ایس صاحب نه تاسو وکړه ایم پی ایس صاحب سره خو نشته پاور خو د سخت نشي کولای اند تاسو به د سخت کوي خو لکه بیا هم دوی هغه شی بار کنیکټ کوي عوام ډایرکټلی زموږ سره دی او پاورز ټوټل صحیح کنه بیوروکراسي سره دي نو دا دوه ډیر زیات به سره مخالف لاړ شي اوکې صحیح ده خبري به تاسو سره نوري مخکم کو دا غواړم چې ورکوډ شانتي د معلم لیدونکو هم پښتون سره اوسېږي ورکوډ شان د مالو واپس راستانه
ستړي مشي وری بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ته ما سره صوبایي اسمبلی غړی نصیر الله خان وزیر پروګرام کې ناست دی هغې سره خبرې او خپل بنډار مخې ته وړمه نو دا راته وایي چې خوراک کې به څه خوښ دي خوراک کې خو ډیپینډ کوي څنګه اول به ډېر زیات خوراک هم کولو خو اوس خو صحیح که نه مطلب لکه دومره زیات منډې وي چې هغه خوراک ته ټیسټ خیال نه خو بیا هم کله داسې که نه تاسو نه څوک د کور کې چې ستا خوښې خواړه څه دي نو څه دي تاسو لکه مونږ خو وایي چې میټ لورز یو که نه پښتانه ټول هغه خو صحیح که نه خو په هغه دی او نو هغه میټ څو رقمه پخېږي خو دا دی که نه چې د وزیرستان والا به درته وښیم زمونږ چې د وزیرستان کم پینډه ده صوبت دا پینډه دا ډېره مشهوره ده خړه غوښه ورته وایي هغه هم نه ده خوړلې اورېدلې نه نمکین په اوبه کې صرف بویل کېږي او ډېر زیات خوند کوي ورسره لړمون ورته وایي لړمون لړمون د کلیجي او د هغه نه جوړېږي خو ډېر بهترین نو د وزیرستان خوراکونه څه دي که نه زه دا وایم چې زیات هایجینیک هم دي او زیات بهترین هم دي ښه صحیح ده او پاتې شو په پېښور کې خو موږ ته میلمانه ډېر زیات راځي د اسلام آباد د لاهور د کراچۍ نه نو چې هر څوک هم راشي د کم ځای نه وایي چې بهی تکې خورو او کړی وخورو نو هغو نه موږ یو فیډ اپ شوي صحیح ده ښه دا راته وایي چې خپله مو د کوکینګ سره څه دغه شته چې لږ تاسو په خپله چې ته کوکینګ کړي یا مو خوښ دی کوکینګ یا د تاسو ته چا زموږ وړوکوالي والا خبرې کوي بس ما ته پته اکچوال دا ستای چې دا چې کم ینګ ایجز کې سړی هغه کوي که نه مطلب یا هاسټلز یا مطلب یا یوازې د ملګرو سره چې کم څه وي که نه ته بهر لاړو نو په دې کې زه الحمدلله بهترین دم پوخ جوړوی شم او کړهایي کې ایکسپرټ یم ډېر ښه نور بریاني زما کوروالې زما نه زده کړې ده اوریجنل سیندي ریلی ښه او بیکاز چې څنګه تاسو کراچۍ کې پاتې شوي نو ځکه به تاسو کراچۍ پخته منو خیر وړګي خو دا منځ کې به بزنس د وجه نه تللو بیا زموږ یو ملګری دی هلته کې د هغه والا یو کوک د سکر نه سکر خاص د سند به وګنه نو هغه مال زده کړي نو سندي بریاني نو کورواله ته ما خپل لکه یو قسم څه کنه ورزده کړي دي نو ورزده کړي مطلب دا چې تاسو هغه د پاره کوروالو د پاره تیار کړی دا تیار کړم دا ویری ګډ ښه صحیح ده دا راته وایي چې ټلویزیون ګورئ فلم ګورئ ستاسو د خوښې چې تاسو سره ټایم وي که نه نو فلم ګورئ او کوم قسمه فلم ستاسو خوښې اکشن لو سټوري ډراما کامیډي سیزن زیات غوي کنه په کې لګ ودا وی کنه چې څه لګیو کې سم هغه ریالټیز بیسډ وی کنه او نن سبا خو ډیر زبردست سیریز هم راغلی ښه سیریز دا چې لګه 8 9 7 اپیسوډز خو ټیک ته کنه خو ځینې ډیر زیات وګدي سیریز او ارتغول بالکل سترګې را خرابې عثمان خو منو کو د خو ارتغل چې کوم کنه هغه تاسو کتلې دي اوکے فاین صحیح ده ځینې داسې شي سیریز کتو کې سړی و زما لاست ان سپیس چې دی ما کتو زه نه ګورم سیریز زما دومره حوصله او صبر نشته زم چې به زر ختم شي یو فلم زر ختم نو هغه ما کو ساينس فکشن یو سیریز نه هغه چې ما کتو نو ما دویم سیزن مو کتو او ما زر ختمول زه په افیس نه لاړم او ناس مې چې دي کې اند کې زګي هغه داسې ځای کې اند کوم مال غوسه رااله ما دا اوس څه شو دا به سیزن 2 برازي بیا سیزن 3 برازي سیزن 3 سوري نو مې بالکل دینه پس نه ګورم ښه دا راته وایي چې کرنٹ افیر پروګرامز په خوابم کې تل کله چې د پاکستان ټلویزیون صرف یوازې بیا پسې پرایویټ چینلز راغه سټانډرډ څنګه شو ځکه هغه وخت کې به وو پروګرامز نیوز به خدا اوس چې څنګه کېږي د هغې نه تاسو ایز ا پالیټیشن څومره یا سیټسفاید یې چې هغې خپل حق یا خپل کردار چې دی هغه صحیح ادا کوي اول چې کوم اب کنټرول میډیا به وکنه مطلب لکه د گورنمنت غو کېدو او چې کوم په کې براتل د اپوزیشن او بیا نیوز پیپرز کې براتل خو چې میډیا آزاد شوه نو هر سړی له موقع ملاو شو لکه نه مطلب د خپل خیالاتو اظهار کول خو لکه مطلب یا زه په یو سایډ باندې هم سوچ کوم چې دومره زیات چې کله گروث وکړو لکه هغه ویلیوز او سټانډرډ چې څنګه تاسو خبرو کا هغه کې لږ زیات فرق رالو مطلب هر سړی چې چا چینل جوړ کړی دی مطلب آن اینڈ آف بس روانه مایک ته خاصه خاص کر دا سوشل میډیا باندې چې کم ویب پیجز چې کم دی کنه دغه دا شی داسې کو کنه چې مطلب هر سړی وستنه تنگ شو لکه مطلب هغه ریپورټینګ نه دی یو ریپورت ما کتو په یو ټایم کې
چې لکه په امریکا کې وایي چې یو میټینګ کې وایي چې کنه مطلب په هغه باندې لګیاو چې په ټول نه زیات مشکل شي څه شي د ټیکل کول کنه نو په کې ریپورت دغه وکنه چې فیک نیوز کنه لکه فیک نیوز د سوشل میډیا او دغه د وجه نه دومره زیات سپیډي روان شول چې هغه دستا چې کوم هغه اوریجنل خبره سره کنه هغه پکې ورکه شو صحیح ده هغه کمپلیټ پکې ورکه شو نو مطلب دا کنه چې دغه مین سټریم میډیا خو بل خبره ده خو لکه سوشل میډیا انتهایی زیات چینج راوستو د میډیا کانسپټ کې او د میډیا په یو قسم څه شي اون ایر کول دي سندي اون ایر کول مطلب هر سړی سه کنه کله ته یاد شي مطلب زیات تر هغه چې کم دي پروپاګاندا زیاته و چلے دي او رښتیا کوم اوریجنل خبره کوم چې کومه هغه پکې ورکه شو کوم سوشل میډیا پلیټ فارم تاسو یوز کوئ ټویټر باندې خو دومره خاص اکټیو نه یو ولې چې دومره غټ سیاستدانان موږ ځان لا وایو نه کنه دومره زیات غټ لیډران ځان لا نه وایو فیسبوک او ټویټر هم اون اینڈ اف خو لکه فیسبوک داسې دی کنه چې هغه یو قسم ایز ا نیوز پیپر کنه چې زموږ د خلکو سره کنه ملاویږي او مطلب د خلکو سره کنیکټډ وي استا خبره چې کوم څه وی کنه او ورته ورسیږي اوکې صحیح دا ټویټر کې خدا غږی کنه چې ته په نېشنل لیول باندې انټرنیشنل لیول باندې سې کنه خپل تبصره وکړي نو موږ ته زیات کلیک کوي په دانه چې موږ باندې چې عوام ولا سیاستدانان یو او د خلکو غونډه اسلام آباد ټیبل ټاک ولا نه ټیبل ټاک ولا نه ها دا راته وایي چې د نورو چې کوم سیاسي پارټیان دي د هغه څنګه تاسو اسمبلی کې کینې نو ظاهر خبر ده چلته چې د نور پارټي خلک هم دي نو دوستان شته چې د هغه د نور پارټیانو سره تعلق خو تاسو خپل منځ کې دوستي وي یا داسه مونږ ټول فرندلی ماحول کې دا اسم یعنی مخامخ خو بل شند خبره وي خامخه په پالیسیز باندې بحث کی نور مونږ ټول دا داسې دوستي چې لګا تاسو د اسمبلی نه بغیر هم چې یو بل سره روټیل هم زی چې یو بل سره کینیم یو بل تکوالم زم چې ټول یو بل سره ډیر زیات کنیکټډ یو او دا شي نشته چې یار د ټول پارټي پیپلز پارټي دا کې ان پی دا ټول مطلب اون اینڈ اف سي کنه مطلب فرندز ټایپ سي کنه مطلب ډینرز او لنچز باندې دا باندې سي کنه ني ټایم مطلب سي بلکې زمون خو چې کم غوي داسې ورکشاپس وی کنه مو یوزي چې خو بیا خو لام یوزي کنه مطلب ګرځدل هم ټول غوي دا کم زمون په خپل منځ کې اختلاف شي کوم څه وي اکچوال د پالیسیز وي ها او هغه پرسنل نه وي پالیسیز غوي او چې ستا پارټي پالیسی نه ده مونږ ورته چې ستا پارټي پالیسی نه ده خو اکچوال څه کنه لکه مونږ پرسنل لایف کې مونږ داسې پرسنل دا ډیره خبره ده اوکې صحیح ده دا راته وایي چې سپورتس هم خوښ دي کوم سپورتس هم خوښ دي سپورتس خو خیر کرکټ داسې دی چې عام دی چا تاسو کړو چې د پاکستان قومي کھیل کم یو دی کني وایي چې کرکټ دی کنه هاکی نه ورته ولا یعنی سپورتس کې خو ز خپل ګولډ میډالست هم ټریپل جمپ کې آل پاکستان سټي سکول کنه اوکې او چې کم غو بیا په کم زما سره چې په 3rd نمبر راغلی بیا په ایشیا کې هغه سو کنه هغه په 2nd نمبر باندې راغلی هو کنه ډیر ښه نو ورسره اوسه پختمونه کې زموږ د سټي نو نور د کومې لوبي کړې دي اسی خپل هم چې لوبي کړې دي یا اوس کله اوکې ز کرکټ او نور کوم وخت کرکټ نور کرکټ کې خو خیر عمران خان صاحب نه علاوه سید انور ډیر زیات خوند راکولو او سید انور واز ون اف د بیسٹ پلیئر کنه زما په باندې او وسیم اکرم ولا په بولینګ ولا خوند کولو او لکه پاکستانی د لپاره یادوم چې زما پخټي مونږ کې څه وکنه مطلب لکه ډیر زیات بم بهر ولا ډیر زبردست ټیم مو کنه وخت د پاکستان او نو دا لکه کرکټ داس دی کنه چې هر سړی نه تاسو کې نو کرکټ ولا غبر کوي نو خو مطلب صحیح کنه سپورتس خو مطلب سویمینګ دا خو خاصه مطلب اون اینڈ اف کې دا سه مونږ اکثره چې سټیټمنټ ورکو نو چې دا خو ډیر سیاسي سټیټمنټ ورکو عام لایف کې چې کله مونږ خبره کوو کنه نو دا څه شي چې تاسو خبره کوي او کور کې لکه دوستانو کې د سیاست کې نه کور کې دا شاویلی دا خو د سیاسي جواب مال راکو او ډیره غوسه درغلی لکه ما ته کېږي زه اکټینګ کوم که نه نو ما سره څو ځله داسې شوي دي چې امین لږ زه ډېره سیریس یم یا ما څه جړلي ده وي دا اکټینګ کوي لږه دی ډیپلوماسي خو په کورونه کې هم شته دی داسې نه که مطلب که څوک دا وایي که نه چې یار پالیټکس زمونږ لکه په یو هغه کې وایي چې ای پولیټیکل اکثر وایي د ان جی اوز والا چې مونږ ای پولیټیکل یو ای پولیټیکلی سم نشته د انسان هر یو قدم پولیټیکل دی نو آپ فیملی کې هم وي هغه د بچو سره هم پولیټیکل وي او خو صحیح ده خو داسې لکه چې څو لکه ما ته وایي که نه چې تاسو څه خبره کړې هغوی دا د ډېر سیاسي خبرو که دا خو سیاسي بیان دی امین کور کې دوستانو سره ته سیاسي جواب دې راکړو داسې
سیاسي خلک وایي خو لکه مطلب عام داسې خلک یادوي. لکه زموږ ملګرو کې فیملی کې لکه داسې ایسا چې لکه سیریسلی لکه فیملی د ټایم دومره نشو ورکولی سره په ذهن کې هم نه راځي خبرې او اوکې نور خو خامخا چې کوم ځای کې مونږ خوښېږو نو په ځای کې سیاسي بیان خو خامخا پکار تابېږي راتاوېږي ها میوزیک اورې کم میوزیک هم خوښ دی دا اوس د پښتو ولا هغه دی نوي ځوانان چې کوم راغلي دي او بهترین ځکه هغې غني خان او رحمان بابا او دوی ډېر ښایسته انداز کې وایي. ښایسته ګانې او د هغه چې کوم دی که نه نور بیا څه که نه خپل خو لکه ویل خو نه وي پکار خو د انډین میوزیک څه که نه هغه څه که نه د وړوکوالي نه هم هغه ډېر اورېدلی ډېر د هغې هم ډېر ښه دی ډېر زبردست. دا ته وایي چې د هالیوډ موویز نه علاوه د نورو کم سینماز مووي نیټفلکس باندې خو سر سم موجود دي تامل موویز بیا زیات ښه دي هغه زیات سړي ته پریشاني نه ورکوي نه پریشاني نه هغه دونه سیریس اکشن مووي ته به ورته خاندي چې داسې وشو ایگزیکټلی دا څنګه روان دي هغه پریشان کوي نه که نه نو دې د وجې نه صحیح که نه هغه زیات ښه دي که نه صحیح زه به خپل سجیسټ کوم چې هغه زیات ګورئ ښه صحیح ده ډېره زیاته مننه چې راغلئ ډېر ښایسته ګپ شپ تاسو سره ولګېدو تاسو کامیاب اوسئ ځکه چې تاسو خپل خلک عام ولس ریپرزینټ کوئ او که تاسو کامیاب یې نو د هغې د کامیابۍ لارې به نورې مخکې ځي انشاءالله سلام او خوشحاله تھینک یو نه وزونه جلدي نه د مخلخ نه دی ختم کړی داسې بیا راولا مالګې دې شي طارق صاحب راځي ښه نه به راځي ودرېږه نو لیدونکو مې سره کوډې شان د معلم د مې نورو سره اسانه کېږو هم پښتون سره اوسئ اوس بریک ستړي مشئ یو وارې بیا په خیر علي په خیر پښتونخوا ده دا وخت تاسو مونږ ګورئ د هم پښتو ون او زموږ د سهار پروګرام دی او نن ما سره پروګرام کې چې کوم خبریال یا جرنلسټ میلمه دی هغه دی طارق وردګ ستړي مشئ ډېره مننه جی څنګه جی تاسو ښه حیثیت ښه دی ډېره زیاته مننه چې راغلئ تاسو د لوور دیر سره ستاسو تعلق دی او زما اپر دیر سره تعلق دی ښه نو اپر دیر او لوور دیر کې څومره فرق دی دې په منځ کې فاصله چې کوم ده 76 کیلومتر ده 76 کیلومتر ده صحیح ده دا راته وایي چې ستاسو سکولینګ هم اپر دیر کې شوی دی دیر کې هم سبق ویلی دی بیا کله او ناغي باره کې لږ سټوډنټ لایف باره کې راته لږ ووایئ سټوډنټ لایف خو چې د ډسټرکټ کې مې بس سرکاري سکول کې مې سبق ویلی دی جی او بس د هغې نه فارغ شوی یم او بیا مې هلته ډګري کالج کې سبق ویلی دی د دیر نو بیا لوور دیر کې یونیورسټي کولاو شوې ده یونیورسټي اف ملاکنډ بیا مې د هغه ځای نه جرنالیزم کړی و نو جرنالیزم طرف ته راتګ ستاسو څنګه وشو او تاسو سره کوم آپشنز جرنالیزم سره خوا کې چې آپشن چې تاسو هغه هم ویلی شو نو جرنالیزم زما فیملی چې بیک ګراوند کم دی نو ټول بزنسمینان دي بزنسز کوي نو ما چې دا خو سینسیټیویټي ده هغه انسان حساس نه چې په معاشره کې سیزونه یې نه چې دې ځای کې دا سیز کېږي دا کېږي دا کېږي دا د دې د هایلایټ کولو دپاره دلته چې په څه کار وشي دا امپروو شي لکه څه کار وشي او د دې د خلکو کومې ستونزې دي په دې علاقه باندې دا حل شي جي نو هغه سیزونو تاسو دې ته دغه بس جرنالیزم فیلډ ته راغلی جرنالیزم فیلډ ته راغلی صحیح ده ښه نو د جرنالیزم نه وروستو اولنی جاب ستاسو چېرته و د جرنالیزم 2006 کې ما خیال دی چې تاسو ما د اپر دیر نه ریپورټینګ شروع کړی جی ښه اپر دیر نه مې ریپورټینګ شروع کړی او فرنټیر پوسټ د کوم ټلویزیون سره ریپورټینګ او اخبار د پاره لیکنه وسو انګلیش نیوز پیپر د فرنټیر پوسټ دا غنه ما سٹارټ اغسته او هغه را لدا یو اپورچونټی راکړه لکه ما به انګلیش نیوز پیپر کاتونو په ورځ چې ما راواغس نو هغه ویل چې یار مونږ ته ډسټرکټ کرسپونډنټ پکار دی اوکې نو ایمیل ورکړو نو ما ایمیل وکړو خپل سی وی مې ورته راولېږله نو 2 ورځې بعد ما ته کال راغی چې ته ریپورټینګ شروع کړه نو په هغه ورځو کې خو دا و چې زه خو بیخي د څه نه وم خبر چې هاو ټو رایټ ا سټوري لیکل ډېر ګران کار دی جی نو ما ریپورټینګ کاو یو سټوري را لېږل پکچر دا سټوري هغه کنه چې 5Ws پکې اوکې ما ته لږ پته ده ډېر مننه اوکې ښه
نو پکچرز به مې رالیږل کیپشنز به مې ورسره لیکلي وو داسې ګډ وډ به مې لیکلي وو ځکه چې صحیح خو پرې نه پوهېدم که نه چې څنګه چل دی نو سټوریانې ما رالیږلې بیا به ما هره ورځ اخبار اخیسته چې زما بایلاین سټوري چاپ شوي په انګلیش اخبار کې په زما نوم راغلی نو تقریبا 9 months وشو چې زما یو سټوري دی پبلش نه کړه په 9 months کې 9 months کې زما یو سټوري پبلش نه شوه او تاسو هغه دوران کې څه ګیله میله نه ما به کوله ایډیټر ته به مې کال کا ویل چې یاره ستا سټوري ریډرز په دې کې انټرسټ نشته ته بله سټوري وکړه ته بله وکړه خو د انګلیش جرنالیزم چې کوم دی نو دیو دا کوشش کوي چې دا کس کله تختی آیا په دې کې دا دغه شته معیار باندې برابر دی د خپل ایفیشنسي خولی شي څومره سیریس دی خپل کار سره اوکې خو لکه ما بیا دا دغه ونه کو که نه لکه ما به ریګولر ریپورټینګ کا سټوري به مې لیږله په دویمه درېیمه ورځ باندې خامخا یو سټوري کوله که نه په ویدر باندې به مې کولی چې داسې که ګرمیانې به وي هلته پل فروټ هم دي نور هم داسې سیزونه دي په هغې باندې به مې کولې نو 9 میاشتې بعد داسې مایوسه شانتي ومه یو سټوري مې ولیږله څه باره کې وه هغه په دیر کې یو بلاست شوی و حالات داسې ګډوډونو بلاست شوی و هغې سټوري مې راولیږله ومې لیکله نو ما چې وکاته نو په فرنټ پیج باندې ولګېده بایلاین ولګېده تاریخ وردګ نو هغه اخبار ما راواغستو خو هغه سټوري چې کومه وه نو هغې کې خو ډېر زیات غم او ډېر زیات درد و دننه خو زه ما ته هغه انټرنل چې کوم سټسفیکشن وغیره ته میلاو شو چې نن زه صحافي جوړ شوم نو بیا هغه اخبار زما سره اوس هم په فایل کې راسره دی لکه خپل بابا ته مې وروخو چې یاره زما خبر لګېدلی نو زما په فیملي کې چې کوم کسان وو نو هغه مې ویل چې یاره ته څنګه صحافي ته موږ ته خپل خبر وښیه سټوري نه راځي سټوري نه راځي نو بس بیا هغه چې پبلش شو نو بس بیا زما سټوري نه د مس شوي ما به چې سټوري کوله نو ټولې دا چې د 9 months کوم پروسس وخوله چې تاسو په سټوري لیکله او تاسو چې لکه اول خو ظاهره خبر ده چې تاسو نه پته نو په دې نه میاشتو کې به اسلام د چا در سره به چا به اصلاح کوله چې دا داسې په کار دی چې لیکي دا داسې ولیکي دا څیزونه که نه ځان نه به هم لیکي نه زما سره وو کسان اصل کې زما والد صاحب چې دی هغې له زه کریډیټ ورکوم چې زه هغه بار بار اپریشیټ کړی یم نو هغه زما سره ډېر زیات هیلپ کړلی بیا ما به لکه ریګولر ریډینګ کاو او رایټینګ به مې کاو نو لږ ډېر بیا زما هغه دغه امپرومنټ وشو چې لیکل مې زده کړه صحیح ده او بیا هغه څو چې تاسو سفر شروع شو د سټوري یا د ریپورټینګ د هغې نه بیا مخکې موږ ته دا ووایي چې تاسو ته اول 9 میاشتو کې پته چې دا ډېر ګران کار دی او زه په دې باندې پوهېږم چې دې کې پیسه هم دومره نشته جی صحیح ده یو شوق دی صحیح ده او چې بیا داسې فیملی چلته ټول خلک بزنس کوي او ظاهره خبر ده د سروایو کولو لپاره چې دی نو خامخا داسې یو جاب پکار دی چې د هغې دپاره یونیورسټي ویلې ده نو خامخا څه انکم خو پکار دی بالکل نو فیملی کله څه ونه وي په خپله چې ډیسایډ نه شو چې یاره زه یو بل جاب شروع کړمه نه زما ته داسې څه پرابلمز نه وجي اوکې ما ته داسې څه پرابلمز نه دي راغلي او بس ما ریپورټینګ کړی دی جی ښه او دا راته وایي چې د کم ځای ته تاسو تللی د ریپورټینګ دپاره د ریپورټینګ دپاره ملاکنډ ډیویژن تقریبا ما کمپلیټ کور کړی بیا چې ملیټنسي شروع شو په ملاکنډ ډیویژن کې کله چې د ان پی ګورنمنټ نو هغه ټول ما کور کړی لکه لوور دیر مې کور کړی اپر دیر مې کور کړی بیا سایډ ایریاز دا هغه وخت کې به تاسو دا تاسو د 2006 خبره کوي کنه خو دغه وخت کې د سوات اپریشن هم شروع شو دا سیزونه کنه او 2008 نه بیا د 2013 پورې بیا حالات ډیر زیات ګډوډ بالکل اندازه لګي 2007 زما یاد شي 2007 نه حالات ډیر زیات خراب شي بالکل تاسو وخت خپل خبرو کې ذکر وکړو چې انګلیش جرنالیزم او اردو نو دا اردو انګلیش او پښتو جرنالیزم دا خپل منځ کې څه فرق لري د یو بل نه نو دا لکه مونږ خو پښتانه یو لکه پښتو خو مونږ زده کړې ده په سکول کې ویلي ده هغه لیکلی شو هغه مورنۍ ژبه ده زمونږ که نه هغه خو کولی شو بیا اردو کې مونږ ته بیا لږ مشکلات دي بیا لږ خو په انګریزي کې چې کوم دي نو په انګریزي کې بیا موږ ته ډېر زیات مشکلات دي ځکه چې دا داسې یو لینګویج دی چې دا بعضې نیم ټایم کې په اردو کې موږ ډېر غټې جملې لیکلي خو په انګلیش کې چې موږ لیکو نو هغې دپاره یو ورډ استعمال شي ایګزیکټلی
نو لکه دا داسې شارټ او لکه د وکابولري هم دې دپاره دې دپاره ډېره ضروري ده جی اوکې نو د دې وکابولري امپروف کول دپاره بیسټ وے څه ده بس ریډینګ دی جی ریډینګ دی او بیا هغه په کتلي په ډکشنرۍ کې چې یاره دا ورلډ په کوم ټایم کې د څه دپاره یوز شوی دی نو هغه بیا د ځان سره خو جنرلیسټک لینګویج چې کوم دی نو څوک چې په ډسټرک لیول باندې ریپورټینګ کوي نو هغه بیا لږ څیزونه یي که نه په ډسټرک لیول باندې نو هغه بس یادولي هغه چې سړي ته یاد شي نو بیا د ډسټرک ریپورټینګ خو راته لږ ووایي چې لږ زموږ نالج کې مې اضافه وشي څه شی راځي کم خبرونه په دې کې راځي په ډسټرک کې خو مکمل ډسټرک به ته کور کې کوټ به ته کور کې هیلث به ته کور کې ایجوکیشن به ډسټرک په لکه څومره بیټس چې دي دا به کور کوي بیا په کیپټل کې دلته اسلام آباد کې چې کوم دی نو دلته د فارن افیرز خپل بیټ دی انټیریر منسټري خپل ده هیلث خپل دی د هغې خپل ریپورټینګ کوي ریپورټر یې د هغې خپل ریپورټینګ کوي لکه اوس زه فارن افیرز کور کوم فارن افیرز هم تاسو او کوټس مې هم کړل دي جي او انټیریر منسټري شو ډیپلوماټیک نو دا راته وایي چې کوټس کې موږ یو واقعیا مخکې راځو کې وکتله چې داسې هغه کېږي واقعیات هم کېږي چې کوم فایرینګ شي هغې کې چې خلک زخمی شو یا مړه شو یا داسې نو دا کوټس ته زه کله تللی نه یم خدای مې کله بوزیم نه امین کې خو دا داسې کوټس کوم چې موږ په ډرامو کې ښیو که نه دا حقیقت کې داسې نه نه حقیقت کې خو د هغې سیکیورټي چې کومه ده نو هغه ډېره ټایټ سکرینینګ کیږي داسې څوک نشي تللی داسې اقدام نشي کولی بیا پکې هم دغه کیږي که نه خو هغه مختلف سورسز نه کیږي چې یاره دننه دغه څیزونه میزونه چا پرووایډ کړه بیا د هغې انویسټیګیشن کیږي چا سره دي نو صحیح ده تاسو د فارن آفیس هم تاسو چې کوم دی ریپورټینګ نو د دغه ځینو ریپورټینګ کول امین لکه ځکه له ځان سره دا سوچ کوم چې داسې خو کله نه چې هغوی تاسو ته وایي چې لکه دا خبر دی نو دا به د هغوی په خوښه باندې چاپ کېږي دا لږ ایډیټ په دې کې پکار داسې وي که نه چې څه تاسو لاړئ هلته مو کتل څه خبر دی هغه تاسو ایز اټ از به ورکوئ د فارن افیس بیټ چې کوم دی جی نو هغه داسې دی چې دیو په ویکلی پریس بریفینګ کوي پریس بریفینګ چې د هفتې څومره حال احوال دي زموږ د ملک د بهرانه ملکونو سره کوم انګیجمنټس شوي دي د هغوی فارن ډیلیګیشنز راغلي پاکستان ته یا د پاکستان نه تللي دي یا زموږ منسټرز وزټس کړي دي پی ایم وزټس کړي دي د هغې حوالې سره یا زموږ ملک د چا سره هیلپ کړی دی لکه ریسنټلی افغانستان له پیسې ورکړي اناونسمنټ یې وله ورکړو فوډ آیټمز ورکوي داسې میډیسنز دي نو د دې حوالې سره یي بل دا دی چې په دې کې بیا بل دننه د انویسټیګیشن سایډ دی چې انویسټیګیټ یو سټوریز نو بیا په هغې باندې هم جرنالیست د فارن افیرز چې کوم دي هغه کار کوي نو هغې کې خو به داسې فیکټس هغې نه ورکړي چې د هغې په خلاف وي که نه د چا خلاف جی د ګورنمنت خلاف یا د نه بالکل ورکوي جی بالکل ورکولی شي او خو دا ده چې د جرنالیست کوم بیټ ریپورټر دی د دې سره د دې ثبوت موجود وي اوکې ثبوت ورسره نو هغه په هغې باندې سټوري کولی شي دا څه هېڅ ایشو نشته دا راته وایي چې د اخبار د ډېر وخت نه دی ان اف کورس اول اخبار نیوز پیپر او هغې نه پس بیا ریډیو بیا هغې نه پس ټلویزیون او دا نو دا راته وایي چې اوس ټلویزیون سوشل میډیا او ډیجیټل میډیا راغلی ده اوس د اخبار څومره زور لا پاتې دی اخبار اوس هم شته جي اخبار په خپل ځای باندې موجود دی په اخبار کې مونږ چې سټوري کوو ریپورټر چې سټوري کوي نو هغه مونږ بیا په هر اسپیکټ باندې ګورو هغه تلي ته اچو ځکه چې دا پرنټ شوه نو دا بیا نشي لرې کېدلی ریموو کېدی نشي الکترونیک میډیا کې دا ده بس سړي ریپورټر راغی بیپر یې ورکو نو پای کې بیا هغه تیر شو نو بیا چاته پته نه خو نیوز پیپر چې کوم دی په دې کې سټوري پبلش شو نو بیا دا د ټول عمر دپاره ده داسې کوم جرنلیست چې هغه ستاسو خوښ دي یا تاسو هغې فالو کوئ آل اوور د ورلډ یا د هغې جرنلیزم یا طریقې کار هغې تاسو ته خوند درکوي نو دا خو مختلف جرنلیست دي یو خو زموږ د دیر دی مبارک زیب خان چې د هغوی سټوریز کوم دي نو هغه زه ډېر زیات فالو کوم هغه ګورم د هغې نه ډېره زیاته زده کړه کوم سینیر جرنلیست دی
داسې نورم چې طاهر خان لالا شو زمونږ پښتون هغه ډېرې زبردسته لکه دغې سیمې حوالې سره کوم سټوریز کوي دلته کوي نو هغې نه ډېره زیاته زده کړه کوم زه جي صحیح ده یو جرنلیست لپاره څنګه چې تاسو یې هغې دپاره لوست سټډي کول څومره ډېره زیاته ضروري ده جي او دا سټډي د بکس وي کنه نیوز پیپر دی نیوز کتن دی څه په سافټ کې نه دا بکس هم کتی شي دا نیوز پیپر هم کتی شي خو دا ده چې د سکرین ریډینګ نه ځکه چې د سکرین دا نه میمورایز کیږي سکرین ډېر په ګرانه کیږي جی اوکې صحیح ده یو وخت تاسو د کوم دور چې موږ خبره وکړه د 2007 نه بیا پر دې خواو بیا که موږ د هغې نه مخکې ګورو وزیرستان موږ ګورو نو بیا د هغې نه مومند ایجنسۍ موږ ګورو باجوړ موږ ګورو نو زموږ چې کومې قبایلي سیمې دي بلکې ما ته اوس بیا دی 2008-9 زموږ ډېر جرنلیست چې کوم دی هغې خپل ژوندونه چې کوم دی ژوند چې دی هغه د لاسه ورکړه داسې ولې ده چې اکثرا قبایل کې چې کوم جرنلیست وي یا دې سیمو کې چې کوم جرنلیست وي د هغې ژوند ته زیاتر خطر یا دا به ووایو چې ژوند نه علاوه هغې ته زیات پرابلمز راځي په کیریئر کې ایز ا جرنلیست داسې ولې ده زمونږ داسې ټریننګز دي د سیفټي دپاره د جرنلیست په کار دا ده ما خو لکه زمونږ دې قبایلي اضلاع چې څومره جرنلیست دي نو هغه زیات تر زه کوشش کوم چې زه په کیپټل کې ناست یم داسې ټریننګز راشي د هغوی د سیفټي دپاره نو هغه زه انفارم کوم چې راشي دا ټریننګز واخلئ لکه زمونږ د جرنلیست دپاره دا پکار ده چې زه خبر ورکم خو چې سبا له زه خبر جوړ نشم او لکه بیلنس سټوري پکار دی بیلنس سټوري پکار ده مثلا داسې نه چې ته خبر ورکې خو ته په خپل هم خبر نشي دا خو موږ پښتانه لکه جذباتي یو ایموشنز خپل په سټوري کې ور واچو نو دا نه پکار چې لکه زمونږ کم خپل احساسات دي نو هغه دن په زړه کې مونږ وساتو بهر چې په سچویشن کم دی په سوسایټي کې نو مونږ له پکار دا دی چې هغه دې بیان کو چې بس خلک انفارم کو ریپورټر مین جرنلیست مین چې خلک انفارم شي د دې نه چې کوم سچویشنز روان دي اوکې بل دا ده چې مین خبره په دې کې کومه دا چې ډسټرکټ کرسپونډنټ زه به ووایم قابلان جرنلیست دي زمونږ ښه دي خو دا مین چې کوم دغه کې انحصار دی نو دا پر ایډیټر باندې دی چې هغه یو سټوري راولېږل نو پکار دا دی چې دا پکې ایډیټینګ وکړي دا ټویسټ کړي چې هغې ته لایف تھریټس کوم دي دا پکې ختم شي دا مین لکه چې کوم پروف ریډینګ کیږي ایډیټرز نو دا دیوله پکار دی چې په دې کې ایډیټینګ وکړي ها ایډیټر ناست دی اوس داسې سټوري راغل دی چې هغه د چا خلاف نه نو پکار دا دی چې د هغې نه پکې هم کمنټس واخلي چا باره کې خبره شوې ده هغې ته کال وکړي لاندې پکې د هغې کمنټس هم ایډ کړي یا یو مني یا نه اګري شي نو اګري یا ورته لاندې ولیکي چې هغې کمنټس هم ورنه کړو مونږ په سټوریانو کې دا کوو صحیح دا راته وایي چې د جرنلیزم نه علاوه ستاسو کله ټایم تاسو ته میلاویږي نو ټلویزیون ګورئ او که ټلویزیون ګورئ نو څه ګورئ کم قسمه پروګرامز تاسو ګورئ کم قسم انټرټینمنټ پروګرامز ګورئ زه خو ټلویزیون ګورم صرف 9 بجو خبرنامه ګورم هغه هم خبرونه ګورئ انټرټینمنټ دپاره بالکل نه انټرټینمنټ دپاره بس سوشل میډیا شته کله نه کله ټیک ټاک یو بل صحیح ده دا راته وایي چې سهار راپاڅېږئ نو اول ټلویزیون ګورئ ریډیو اورئ او که اخبار ګورئ سهار چې زه راپاڅم نو اول خو مونځ وکړم مونځ نه بعد بیا جمعات نه لاړ شم ایکسرسایز وکړم شالیمار ګراوند ته ورځم F6 کې نږدې دی جی بیا د هغې نه بعد چې راشم نو ناشته وکړم زما نیوز پیپر مال ریګولر راځي بیا نیوز پیپر وګورم بس ځان فرش کړم او بس بیا ډیوټۍ له ځم صحیح ده ځکه چې اول چې نیوز پیپر ګورئ نو کم پیجز پکې اول ګورئ تاسو خپل خبر او که نه هیډلاینز نه اول خو چې زه ګورم نیوز پیپر ایډیټوریلز ګورم چې زموږ د ملک څنګه حالات روان دي او د نیوز پیپر څه رایه ده د دې حوالې سره اوکې اول جرنلیست له پکار دی هغه نیوز پیپر ګوري چې تاسو په کار کوئ که نه د نور نیوز پیپر راځي ماله 2-3 نیوز پیپر راځي خپل نیوز پیپر راله هم راځي جی صحیح څو ماشومان دي ستاسو
زما خو نشته جی ها صحیح ده ما واده نه دی کړی جی او دا څنګه کېدی شي واده مې کړی و بس بریک اپ شوی دی جی ښه صحیح او دا دی چې میوزیک کم خوښ دی میوزیک اورئ څو کم خوښ دی او کم دا اوس مو وایئ چې څنګه تاسو ډرامې نه ګورئ یا انټرټینمنټ پروګرامز نه ګورئ نو میوزیک هم نه اورئ نه میوزیک خو زه اورم څوک هم خوښ دي؟ میوزیک کې زیات تر ماته د سینګرانو نومونه نه دي معلوم خو پښتو ډیره زیاته ګورم پښتو زیات اورئ نو غزل مس تاسو بس پدې کې دا اوس نوي راوتي دي لکان جنکې ډېر ښایسته د غني خان صاحب رحمان بابا او دیم دا ډېر ښه یو نیم سندره وایي تاسو چې ته کې اورېدلې ده نو پدې کې خو داسې څوک نشته خو اورم په اډیو کې اورم نو ماته داسې پته نه لګي چې ښه صحیح ده خوراک کې مو څه خوښ دي خوراک کې مې هر څه خوښ دي جی قبر نه کوي بالکل نه ښه فیملی دیر کې به تاسو دلته رالی داسې راته وایي چې د کوکینګ ټیلنټ څومره دی تاسو کې کوکینګ شکر الحمدلله هر څه پخولی شم ویری ګډ دا نه یو خدای زمونږ لکه ټیپیکل خواړه دی که نه یو د خاص خواړه زه پخوم زه چاینیز هم پخولی شم زه نه هغه نشم جی د پښتنو چې کوم خو څنګه د پښتنو خوړو کې کوم خواړه ښه زبردست و چې ستاسو دوستان یا فیملی څوک وخوري نه وایي چې یاره ستا په شان دي څوک نه پخوي دا هر څه پخولی شم هر څه ښه مزېدار ښه بهترین هغه د بنډوی نه والې تر لوبیا پورې او د پلو پورې بریاني پورې بالکل جی بریاني نه بریاني نه مې دا خوښه اوی مرچکې پکې ترخه سیزونه مې نه دي خوړل ښه صحیح ډېر خوند یې وکړو چې تاسو راغلئ ډېرې زیاتې ښې خبرې تاسو سره وشوې او ژوند کې تاسو ته نورې کامیابیانې غواړو تھینک یو سو مچ ډېره مننه جی عزتمند شئ تھینک یو لیدونکو همدې سره ریکورډ شانتي د مالو پروګرام کې په خیر پښتونخوا سره اوسئ یو ځلې بیا ستړي مه شئ په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو دا زموږ نوی پروګرام تاسو وکتلو په بدن کې د غوټې جوړېدو یا چې کوم ټریګر پوینټس دي د هغې حوالې سره موږ فزیوتراپسټ سره خبرې وکړې بیا موږ جرنلیست سره هم ډېر زبردست ګپ شپ ولګېده بیا د هغې نه علاوه موږ پالیټیشن سره هم ډېر زیات زبردست ګپ شپ ولګېده او که تاسو غواړئ چې موږ سره ګپ شپ ولګوئ نو د هغې دپاره تاسو زموږ سوشل میډیا باندې موږ ته چې کوم دا پروګرام دی په خیر پښتونخوا تاسو به یوټیوب باندې ګورئ ځکه چې زموږ د هم پښتون کوم یوټیوب چینل دی تاسو سبسکرایب کړي وي او تاسو نه پروګرام په ټلویزیون باندې میس نو تاسو هلته کتلی شئ او موږ ته هلته کامنټ پرېښودی شي پروګرام کې شامل شو زموږ چې کوم د فیسبوک اکاونټ دی یا انسټاګرام اکاونټ دی زموږ هلته هره ورځ اپډیټس راځي د پروګرامز حوالې سره صرف یوازې د پخیر پښتونخوا نه بلکې زموږ ستوري د پښتونخوا چې کوم ویکلی پروګرام دی ډېر زبردست هغې حوالې سره یا زموږ چې کومې ډراماز چلیږي په هم پښتون باندې هغې حوالې سره چې کوم پوسټ دي هغې باندې کامنټ کولی شي زه پروګرام کې شاملوم او contact@hampashtowan.tv دا زموږ ایمیل اډرس دی په دې تاسو ایمیل کولی شي او واتساپ باندې میسیجز کولی شي او اوس راکړئ ماله اجازت ځکه چې زه ډېره زیاته ستړې شوې یم الله مو بخښه سمې ډېرې خبرې مې وکړې نو مازغه مې ستړي دي او خوله مې ستړې ده نو زه به دا چې اوس کوم چې مازغه مې ټکور شي تاسو په الله باندې سپارم انشاءالله بیا به تاسو سره ملاویږو په هم پښتو ون باندې د الله په امان